دې ځل به تاسو ته د بینظیر کفالت پروگرام د طرفه 18500 روپۍ چې دی دا به تاسو ته ملاویږي او نوې قسط چې دی دا به کله نه شروع کیږي. د دې په باره کې اکثر ځینې کسان چې دی تپوس کوي، نو د دې نه مخکې موږ تاسو ته ویلي چې دا هر 3 میاشتې پس چې دی دا نوې قسط شروع کیږي. د دې وخت چې دی هغه دسمبر و، خو دې چې دی هغه لیټ کړی دی. اوس دا وینا کړې ده چې د مارچ په اولنۍ هفته کې چې دی دا روپۍ به شروع کیږي، لکه روژه چې شروع کیږي نو تاسو ته به د نوې قسط روپۍ چې دی دا ملاویږي. خو دې ځل به تاسو ته 18500 روپۍ چې دی دا ملاویږي. دغه شانتي د ګنډاپور 10000 روپۍ چې دی که دغه تاسو ته ملاو شي نو تاسو ته به 28500 روپۍ چې دی دا به تاسو ته ملاویږي. د 18500 به تاسو ته څنګه ملاویږي؟ دا به تاسو ته داسې ملاویږي کوم چې د وزیراز د طرفه د 50000 روپو اعلان شوی دی د رمضان د ریلیف پیکج د طرفه، نو هغه به هم تاسو ته د بینظیر د روپو سره چې دی دا به تاسو ته یو ځای ملاویږي. لکه تاسو چې کوم د بینظیر روپۍ رالی 13500 نو د هغې سره به دغه 5000 روپۍ چې دی دا به تاسو ته ملاویږي. نو 18500 روپۍ چې دی دا به تاسو ته ملاویږي. او دې ځل کم کسان چې روپۍ رالی نو هغو ته به د ماشومانو وظیفه چې دا به هم ملاویږي. کومو کسان چې راغستې هغو ته به نه ملاویږي، کومو چې نه ده راغستې نو هغو ته به سره د ماشومانو وظیفه چې دا به هم ملاویږي. نو دې ځل به تاسو ته د 18000 نه چې دی د دې نه به هم سیوا ملاویږي که کومو کسان د ماشومانو روپۍ نه راغستې. او که دغه شانتي د خیبر پښتونخوا د 10000 روپۍ چې دي دغه سره میلاو شوې نو تاسو ته چې دی 14000 روپۍ چې دي هغه به تاسو ته دې ځل ملاویږي. خو هر کله چې تاسو روپۍ راخلئ نو د روپو سره خپل رسید چې دی دا لازم راخلئ چې تاسو ته پته لګي چې ستاسو په اکاونټ کې 100 روپۍ وي او تاسو ته 100 روپۍ میلاو شوې. نو رسید چې دی دا لازم راخلئ، داسې نه چې ستاسو نه کسان چې دی دغه روپۍ کټ کړي. نو رسید د دې دپاره لازم دی.